اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو وظیفه ښیم، خو د هغې نه مخکې ستاسو په خدمت کې دا خواست دی، که څوک دا ویډیو زموږ په فیسبوک باندې ګوري نو خامخا ځان سره لایک کړي او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړي، او که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو هغوی هم دا ویډیو لایک کړي. راځو د خپلې وظیفې طرف ته. نو وظیفه د څه لپاره ده؟ وظیفه د هر هغه عمل دپاره په چا قرض وي، څه قسم پریشانی وي، که هر قسم حاجت وي، پریشانی وي، مراد وي، او دا زما پوره شي، د هغې لپاره ده، د هر څیز دپاره دا وظیفه ده. زمونږ خپله په دې وظیفه باندې عمل دی چې څه کار مونږ ته پیښ شي مونږ دا وظیفه کوو او الحمدلله هغه کار زمونږ پوره کیږي. نو وظیفې طرف ته راځو. وظیفه د الله تعالی دا یو نوم دی، الله الصمد. دا الله الصمد وظیفه ده، دا به تر د 7 هفتو پورې کې، او په هفته کې 3 ورځې، یعنی د چهارشنبې ورځ، د زیارت ورځ او د جمعې ورځ. دا 3 ورځې په یو هفته کې وظیفه کې، لکه مثال اوس د چهارشنبې ورځ ده، نن نه به شروع کی، نو 10,000 وظیفه روزانه وي، د ورځې 10,000 وي. اوس د چهارشنبې ورځ ده، 10,000 وظیفه به نن وکړي، د الله الصمد به 10,000 وي، او د کور ټول خلک هم ویلی شي، یوازې هم ویلی شي. او نن د دا وظیفه 10,000 وکړه، سبا د زیارت ورځ د 10,000 بیا وکړه، او بل ورځ د جمعې ورځ ته بیا 10,000 وکړه، او بیا به په بل هفته کې د چهارشنبې په ورځ، زیارت په ورځ او د جمعې په ورځ، دغه رنګ 7 هفتې به دا وظیفه کې. کله چې دا وظیفه وکړي نو بیا چې کله برابر شي 7 هفتې او دا وظیفه هم برابر کړي، نو بیا به الله تعالی ته سوال وکړي، او انشاءالله هغه مراد به پوره شي، هغه کار به وشي. که په چا څه قرض وي، څه مشکل وي، هغه به ورسره انشاءالله پوره کیږي. او انشاءالله دا ډېره مجربه وظیفه ده، موږ خپله په دې باندې عمل دی. دا ویډیو د نورو ملګرو سره د ثواب په نیت شیر کړئ چې په دې کې ستاسو هم ثواب کې حصه پیدا شي. والسلام.